حضرت حنصه رضی الله تعالی عنها د خپل څلورو زامنو سره په جنگ کې شرکت. حضرت حنصه رضی الله تعالی عنها مشهوره شاعره وه. د خپل قوم څو سړو سره مدینې ته راغله، مسلمانه شوه. ابن اسیر رحمت الله علیه وایي چې د عالمانو په دې باندې اتفاق دی چې یوې زنانه هم د دې نه بهتر شعرونه نه دي ویلي، نه د دې نه وړومبې، نه د دې نه وروستو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه خلافت 14مه هجري کې د قادسیې جنگ وشو چې په دې کې حنصه رضی الله تعالی عنها سره د خپلو څلورو واړو زامنو شریکه شوه. زامنو ته یې یوه ورځ مخکې ډېر نصیحت وکړو او د جنگ کې د شرکت یې پکې جوش پیدا کړو. وی ویل چې زما زامنو، تاسو په خپله خوشحالۍ سره مسلمانان شوي یې او په خپله خوشحالۍ مو هجرت کړی دی. په هغه ذات مې د قسم وي چې د هغه نه سوا هېڅوک لایق د عبادت نشته. څنګه چې تاسو د یوې مور د ګېډې نه پیدا شوي یې، دغسې د یو پلار اولاد یې. ما نه ستاسو پلار سره خیانت کړی دی، نه مې ستاسو ماماګان شرمولی دي، نه ما ستاسو په شرافت څه داغ لګولی دی، نه مې ستاسو نسب خراب کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې الله جل شانه د مسلمانانو دپاره کافرانو سره په جنگ کې څه ثوابونه ایښي دي. تاسو ته دا خبره هم یاد ساتل پکار دي چې د آخرت باقي پاتې کېدونکي ژوند د دنیا فنا کېدونکي ژوند نه ډېر بهتر دی. د الله جل شانه پاک ارشاد دی: ای د ایمان خاوندانو، په تکلیفونو صبر کوئ او د کافرانو په مقابله کې صبر کوئ او مقابلې دپاره تیار اوسئ چې تاسو پوره کامیاب شئ. په دې وجه سبا سحر کله چې تاسو صحیح او سالم پاڅئ، نو ډېر په هوښیارتیا سره جنگ کې شریک شئ. د الله تعالی نه د دشمنانو په مقابله کې مدد غواړئ. په مخ کې ځئ او کله چې تاسو ووینئ چې جنگ تیز شو او د هغې شغلې اوچتې شوې، نو د هغې په ګرم اور کې ورننوځئ او د کافرانو د سردارانو مقابله وکړئ. انشاءالله جنت کې به په عزت سره کامیاب شوي اوسیږئ. هم داسې وشوه کله چې سبا جنگ پوره په زور تیز شو، نو څلور واړه زامنو به یې یو نمبر په نمبر مخکې کېدو او د مور نصیحت به یې په اشعارو کې ویلو سره شوق پیدا کولو او شهید به شو. نو بل به وړاندې شو او تر شهید کېدو پورې به جنګېدو. لنډه دا چې څلور واړه شهیدان شو او کله چې مور ته د څلورو واړو د شهید کېدو خبر وشو، نو هغې وویل چې د الله تعالی شکر دی چې هغه د دوی په شهادت سره ماته عزت راکړو. ماته د الله تعالی د عزت نه امید دی چې د هغه د رحمت په سوري کې دې څلورو واړو سره به زه هم اوسم. پیدا کې لیکي: داسې هم د الله تعالی بندګانې میندې وي کومې چې ظلمو زامنو ته د جنگ په تیزۍ او زور کې د ننوتو ترغیب ورکوي، او کله چې څلور واړه شهیدان شي او په یو وخت کې ټول شهیدان راشي، نو د الله تعالی شکر ادا کړي.